إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم مسلمانان ورونو، د رمضان مبارک میاش شروع ده. زیاته حصہ تیر شوا، اخیری عشره ده. د رمضان متعلق څه فضائل او مسائل مخکې هم بیان شوي دي او څه فضائل او د دې سره متعلق مسائل د هغې بیان به وکړو ان شاء الله. حدیث شریف کې راغلی دی، نبی علیه السلام فرمایي چې هغه سړی دی ګردالود شي چې په چا باندې د رمضان میاشت راشي او دی پکې د الله نه بخښنه او مغفرت حاصل نه کړي. یو حدیث شریف کې دا راغلی دی چې نبی علیہ السلام منبر ته تشریف راوړو، یوه پوړۍ باندې خپه مبارکه کېښوده نو آمین یې وویل، دویمه باندې آمین یې وویل، درېیمه باندې آمین یې وویل. دا داسې عجیبه او ناشنا خبره وه چې د دې نه مخکې نبي علیه السلام داسې نه و کړي. نو صحابو ته دا خبره عجیبه او ناشنا ښکاره شوه. نو وروستو یې تپوس وکړو چې تاسو داسې آمین آمین درې پیرې ووې. نبي علیه السلام ته وفرمایل چې جبریل علیه السلام دغه وخت کې راغی او درې بددعاګانې وکړې. د هغه په هغه دعا باندې ما آمین ویلی دی. هغه دریو دعاګانو کې یوه دعا دا وه چې د چا مور پلار یو یا دواړه ضعیفانی بوډاګانی دی خدمت نکی
دا هغوی په وجه د جنت حاصل نکي نو دا سړی دی هلاک شي. امین. دویمه دعا یې دا وویله چې کم مجلس کې ستا نوم مبارک واغستی شي او څوک درود شریف ونه وي لکه د نبي علیه السلام نوم چې راشي نو صلی الله علیه وسلم ویل پکار دي. لس نیکۍ په الله ورکوي. نو هغه سړی دی هلاک شي. وی ما بیا ووی چې آمین. او بیا یې دا ووی چې هغه سړی دی هلاک شي چې په چا د رمضان مبارکه میاشت راشي او دی پکې د الله نه بخنه حاصله نه کړي. دا سړی دی هلاک شي. نو ما وی چې آمین. هغه د رمضان مبارکه میاشت زیاته حصه تیره ده. اوس په دې کې به څوک بخنه حاصلوي او څوک به بخنه نه حاصلوي. چا به بخنه حاصله کړي او چا به نه. هر هغه چا چې د روجو پوره خیال ساتلی، د منځونو د تراوی پوره خیال ساتلی، دې سړي بخنه حاصله کړې ده. وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې دا فرمایلی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې په رمضان کې خالص په کلک ایمان او د ثواب حاصلولو په نیت باندې روجه ونیسي نو دته به خپل مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي. بخنه وشوه. نو چې بخنه وشوه نو د جهنم نه ازادېدل راله. نو د بددعا نه بچ شو. هلاکت او تباهی کې سړی رانغی. بیا یې وفرمایل وسننت لکم قیام رمضان، ما ستاسو دپاره د رمضان په شپه کې تراویح مقرر کړي دي. نو د هغې متعلق یې وفرمایل من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او یو روایت کې داسې راغلي دي خرج کیوم ولدته امه. چا چې د شپې د تراو پابندي وکړه، یو سړی چې د تراو پابندي کوي نو د فرض لمونځ خو به خود کوي، د ماښام د مانځه خو به خود پابندي کوي، د ماسخوتن د مانځه خو به خامخا پابندي کوي. نو چې چا د دې پابندي وکړه نو دې داسې د ګناه نه پاک شو لکه د مور نه چې پیدا شي. مور نه ماشوم پیدا شي عربی کې ورته معصوم وي. معصوم معنی د ګناه نه پاک. د انبیاء علیهم السلام ته معصوم ویل کېږي. معنی دا چې د ګناه نه پاک دي. د انبیاء علیهم السلام نه ګناه نه کېږي. نو دې داسې د دې رمضان د روجو نیولو او په شپه کې د تراویح او د عبادت کولو دومره اجر او ثواب ملاو شو چې دې مکمل د ګناه نه پاک شو. دته یو نوې زندگی ملاو شوه، د اعمالو یو نوې زندگی ملاو شوه. ځکه الله پاک دته بخنه وکړه، مغفرت یې ورته وکړو او دے و فرمان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شک پکی نشتا. نو چاچه دا مخ کی ورزی پر روجه کی روجی پابندی کړی دا، پشپا کی دا عبادت پابندی کړی دا. نو دین دا معلومه دا چې هغه خلکو ته الله بخنه کړی دا، هغه خلکو باندې الله کرم او رحم کړی دی. الله دې پکې مونږ حساب کی. خدایاتو ساتي چې د دې شپې عبادت دا ګورې ډېر اهم دی او ډېر ضروری دی. د هغې وجه دا ده
چې دې میاشت کې لیلة القدر هم یوه شپه ده او احادیثو کې د هغې نه علاوه هم د شپې فضیلتونه راغلي دي نو دا شپه صرف د خوب دپاره نه ده خوب ټول عمر انسان خلکو هر چا موږ په خوبونو باندې ستړي شو د رمضان کې خامخا د شپې څه حصه خو تېرول غواړي په عبادت کې او چې نور اسم نه چې د دې منځونو پابندي وشي یو څه رکعتونه نفل ورسره وشي د تراویح پابندي وشي نو قیام رمضان راغی د رمضان په شپه کې عبادت کول راغی تر دې پورې چې حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د لیلة القدر ښه شپه عزت واله شپه برکت واله شپه هغه روم کړه هغې باندې عبادت وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت عمره ثواب الله ورکوي د هغې نه سیوا عمره نه د هغې نه سیوا قرآن شریف کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر دغه ښه شپه دا د زرو میاشتو نه دی کې عبادت بهتر دی اوس په دغه شپه کې که ټوله شپه سړی په یخه تېره کړي دا خو ډېر لوی ښه خبره ده او کمال خبره ده او د ډېر لوی اجر خبره ده او که ټوله شپه نه نو فرمایلی دي چې د ماښام مونځ او د ماسخوتن مونځ او تراویح دا چا وکړي نو د دغې شپې د خیر نه بیا الله محرومه نه کړي که پوره ورته میلاو نشي ټول اجر نو څه حصه خو به ورته الله ورکړي او چې څوک د دغې منځونو هم خیال ونه ساتي نو دی د پوره خیر نه محروم شو الله دې موږ محروم نه کړي نو زما ورونو دا اخري لږې غوندې شپې پاتې دي نو دې کې د روجې هم پابندي او د شپې څه نه څه حصه ځکه په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي رسول الله مبارک د هغې شپې متعلق دا فرمایلي دي چې دغه شپه په دې آخري شپو کې ولټوئ او آخري شپو کې په طاق شپو کې ولټوئ طاق شپې د 21مې 23مې 25مې تر یو کم 10مې پورې دې ته وایي خو که سړی هره شپه څه نه څه عبادت په هره شپه کې کوي بغیر د طاق شپو نه هم دا شپې قیمتي دي او برکتي دي یوه لمحه قیمتي ده او برکتي ده د دې نه به نور لوی خیر سی چې دوه دعاګانې په دوه وختونو کې الله خامخا قبلوي د پېشمني په ټایم کې او د روژه ماتي په ټایم کې دا دعا الله تعالی نه رد کوي نو د دې نه لوی خیر بل نشي کېدی د دې وجې نه د ټولو نه زیاته قیمتي خبره دا ده چې په دې میاشت کې سړی قرآن مجید ډېر ووایي تلاوت د قرآن مجید پکې ډېر وکړي د شپې سړی څه وخت نفل وکړي څه پکې تلاوت وکړي 2-3 سپارې تلاوت پکې وکړي زیات وکړي دا نوجوانان بعضې زه ورته ګورم الله پې رحم کړی 2 ورځو کې قرآن مجید ختموي 3 ورځو کې قرآن مجید ختموي دا څومره لوی د خیر خبره ده یو وړوکي نه مې تپوس وکړه تسبیح ورسره وي هغه اوله عشره کې څه 12-14 روژې به وتې وي زما په خیال دویمه عشره کې ما ورته ویلې که په دې تسبو باندې ته څه وې وی زه پې لا اله الا الله ویم مې څو پیرې دې پې ووې وی 2 ځله مې 70,000 پیرې برابر کړه ټول ووایه سبحان الله وړوکې 2 ځله مې 70,000 پیرې دا مسله یې اورېدلې وه چې 70,000 پیرې څوک لا اله الا الله ووایي
نو دې سړي ته به الله د قبر د عذاب نه نجات ورکړي. نو یو مې مور ته وبخه، یو مې پلار ته وبخه. مور پلار ژوندي دي خو یو مې بخول. مې ځان له پکې څه وکړه که نه ویندا له لګیا یم دا لګیا یم. دا خبرې اثر دی چې په چا باندې وشو. دا هره خبره د عمل قابله ده چې موږ پې عمل وکړو. نو دا شپې دي قیمتي، دا ورځې دي قیمتي. نو د قرآن تلاوت پکې ډېر زیات، استغفار، لا اله الا الله، دا پکې ډېر ویل پکار دي. ذکر رسول الله مبارک فرمایلی دي چې هغه سړی دې برباد شي چې په چا رمضان راشي او دې پکې بخنه حاصله نه کړي. نو فرمایي چې په کار ده چې مونږ پکې اعمال وکړو نو د دغې خبرې نه به بچ شو، بخنه به پکې حاصله شي. نو د آخري ورځې اوس چې کمې پاتې دي چې څوک اعتکاف کې دي خو ډېره زیاته ښه خبره ده. د اعتکاف فایده دا ده چې که سړی لږ عبادت وکړي او که ډېر وکړي نو د ده خوب هم عبادت دی. ځکه دا خوب به داسې اندازه باندې کوي چې د ده پې طاقت به حال شي، دی کمزوری نه شي. حالانکه ګوره په جومات کې خوب کول ښه نه دي، خو د معتکف دپاره، د طالب العلم دپاره، د تبلیغیانو دپاره دا خوب جایز دی. خو دا مسله ده چې لکه تبلیغیان جومات ته راځي نو دوی به د اعتکاف د نفل اعتکاف نیت کوي، نویت سنت الاعتکاف. نو چې کله اعتکاف نیت یې وکړو نو که دا یوه ورځ په دې جومات کې دي، اکه ګینټه ده، اکه درې، نو د دغې خو چې دی د جومات نه وځي نو دوباره به بیا د اعتکاف نیت کوي، بیا جومات ته راځي بیا به د اعتکاف نیت کوي. نو د خوب پکې جایز شي، د بل چا خوب نه دی جایز. هسې پکې سړی نه شي وده کېدی، ښه نه ده. مونږ کمزورتیاګانې خو ډېرې دي، خو هسې مسلې خبره کوو چې په جومات کې به هسې نه وده کېږي. نو د معتکف وده کېدل هم په دې ورته د عبادت ثواب الله ورکوي. ځکه دا وده کېدل دغې مقصد دپاره دي چې د ده بدن کې طاقت او قوت راشي او دی کمزوری نه شي، چې دی عبادت وکړی شي، د شپې نفل وکړي، د شپې تلاوت وکړي. نو اکثریت هم داسې وي الحمدلله څومره کسان چې اعتکاف کوي نو د شپې څه حصه په عبادت کې تیروي. نو عام خلک چې چا اعتکاف نه دی کړی نو هغې دپاره د دغې شپې فضیلت حاصلول، بلکې د دې آخري ټولو شپو فضیلت حاصلول په دې وي که دی په کور کې دی، کور کې دی عبادت کوي، نفلونه دی کوي، تلاوت دی کوي. که دی جومات ته راغی جومات کې دی عبادت کوي، نفلونه دی کوي. دا ضروری خبره ده. د آخري شپې پاتې دي زمانونو په دې کې خامخا محنت او خواري په کار ده. کم کوتاهي او کمزوري چې راغلې ده بس هغه راغلې ده، اتلې ده، د هغې نه توبه کول په کار دي. د هغې نه توبه، ساعت په ساعت توبه، ساعت په دا استغفار چې موږ وایو به دا توبه ده، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو دا چې څومره ډېر ویلی کېږي نو بار بار توبه، د ګناه نه بار بار توبه، د هغې توفیق ملاوي. او د دې سره سره په دې میاشت کې په اختتام باندې صدقه فطر هغه واجب ده. د صدقه فطر دپاره نصاب 57,000 روپۍ دی. یو سړي سره داسې مالیت موجودي چې د هغې نه 57,000 یا 58,000 روپۍ جوړیږي.
زمونږ په دې ملک کې دا ریټ د یو څیز په ځای باندې نه ودرېږي نو د دې وجې نه علما هغه اندازه تخمینه غوندې ولګوي 57-58 روپۍ دا د یو سړي سره نغدي وي یا د دې ور سره کالې پترې وي د زنانه سره یا د ضرورت نه زیاتی څه داسې سامانونه وي چې هغه عام ضرورت کې نه راځي لکه دا خبرې موږ بار بار کړي دي کوي زمونږ په دې کورونو کې داسې لوښي لرګي پراته وي چې هغه په ټول کال کې هم استعمال نشي نو د هغې باندې زکات خو نشته خو صدقه فطر چې کوم دی سرسایه اپې شته چې دغه قیمت دغه پیسو ته رسي 57-58 روپو ته قیمت رسي نو په ده باندې صدقه فطر لازمه ده د کور په هر فرد باندې ده او دایم فرمایلی دي چې که چرته یو فقیر صدقه ورکړه په خپله محتاجه دی بیا د 57-58 روپو مالک نه دی یا د دغې سامان مالک نه دی چې د هغې قیمت 57-58 روپو ته رسي او د هغې باوجود هم د صدقه فطر ورکړه الله به دته ډبل ثواب ورکړي د دې غني مالدار سړي په نسبت به الله دته ډبل ثواب ورکړي او ما د یو عالم نه اورېدلي چې دې سړي باندې به الله د فقر دا زمانه ختمه کړي د غنا زمانه یعنې د مالداري هم دې ته نه و چې سړي سره 100 کروڑه روپۍ مطلب دا چې دی به داسې حالت ته ورسېږي چې دی به بیا زکات ورکوي د مال کې به الله برکت واچوي نو مالدار سړی خو به خامخا صدقه فطر ورکوي او د اختر نه مخکې به ورکوي اختر مانځه نه مخکې که چا ور نه کړه د اختر د مانځه نه مخکې نو وروسته هم ورکولی شي غاړې ازادېږي خو بهتره دا ده چې دا صدقه فطر سړی مخکې ورکي نو دا خو د غریب حق دی نو غریب به پې ځان له څه ضرورت پوره کړي په موقع باندې به خپل ضرورت ځان له پوره کړي دا د غنمو یا د غنمو د وړو یا د کجورو یا چې کومه دی د وربشو یا د وسکو قیمت دی نو د کجورو 4 کیلو دي د 4 کیلو نه به 800 روپۍ جوړېږي د یو سړي په سر باندې او د وربشو هم 4 کیلو دي او د غنمو او د وړو 2 کیلو دي نو موږ د علما د دې عوامو سره ډېر زیات ښېګړه کوو او خیر پکې دا دی چې ډېر خلک دا صدقه فطر ورکړي او ډېرو ته ورسېږي کجورې موږ ځان له روژه ماتې نه شو راوړی نو صدقه فطر کې بس څه دی خیال دی 4 کیلو د یو سړي په سر باندې په کور کې 10 کسانی 10,000 روپۍ شوې مثلا 8,000 روپۍ شوې نو په د 10,000 روپو خو موږ ځان له اختر له سودا نه شو راوړی نو علما ورته آسان ټکې ویلی لکه وایي غنم حدیث شریف کې راغلی دي حدیث شریف کې بالکل غنم راغلی صحیح خبره 2 کیلو د هغې قیمت یا هغه نقد اوس که بل شي سړی ورکوي نو دی د 2 کیلو غنمو د قیمت اندازه ولګوي چې هغه په نن وخت کې 10 روپۍ راځي 100 روپۍ څوک ورکوي نو زیاته ښه خبره ده آسان دی حساب یې آسان دی او یو سړی په کور کې 10 کسان دي دی 900 ورکوي نو دا 100 پسې نور هم ورکولی شي 100 روپۍ دې ورکړي
خو دې کې یو خیال به ساتئ هغه دا ده چې اصل چې دا د اختر مبارکۍ کې خلکو له ورکوي په زامنو یې تقسیم کوي په لوڼو یې تقسیم کوي دا به نه کوئ دا به د کور نه بار وباسي غوړي به د یو لوښي نه بل لوښي ته نه اچوي دا خو چې کور کې دې چاله دا پیسې ورکړې خو داسې شوه لکه غوړي په یو لوښي کې پراته و تا د کور په بل لوښي کې واچول نو څه فایده خو نه شوه ته خو تاوان کې رانلې دا د دنیا تاوان وکړه چې د آخرت ګټه الله درکړي د دنیا تاوان دا دی په ظاهر کې تاوان موږ ته ښکاري که نه نور در حقیقت په دنیا کې هم پکې ګټه د هغې وجه دا ده چې الله د صدقې په وجه باندې په مال کې خیر او برکت اچوي نو دغه صدقه فطر مور پلار نیا نیکه داسې پسې په دوی نه کېږي بچو باندې اولاد زامن لوڼه وسی کړوسی په دوی باندې نه کېږي د خاون سرسایه په ښځه باندې نه کېږي ځکه په دې د دوی هسې تا باندې چې کوم دی حق دی چې ته به د دوی خدمت کې د دې د نان نفقې د مور پلار او د بچو او د ښځې دا په تا باندې لازم دي دا به هسې هم ته کې او بیا مور پلار له به ته چې کوم دی نو د مال خیرې ورکې د زکات د صدقو ته د مال خیرې ویلې کېږي نو د مال خیرې به مور پلار له نه ورکې د مال خیرې به لرکې مور پلار له پاکیزه څیز ورکه د هغې د دغې خیال وساته بهر حال په دغو باندې نه کېږي دغو نه علاوه البته که د چا رور وي د سره شریک نه وي خور وي د سره شریکه نه وي مال کې او هغه غریبي ورکولی شي ورله زکات هم ورکولی شي سرسایه ورله هم چې کوم دی نو ورکولی شي نور صدقې وغیره ول هم ورکولی شي خو دا کم کسان چې مور پلار دی یا بچی دی نوسی وغیره دا که غریبانان یو که مالدار دي دی باندې زکات سرسایه دا نه کېږي دا به هغې له به نور تعاون او امداد به ورسره کوي نو سرسایه ښه دا ده چې هغه سړی مخکې ورکي غریبانانو لی ورکي محتاجو خلکو لی ورکي چې هغې پې هغه خپل ضرورتونه پوره کړي دا تقسیمولی هم شي یو سړی دی کور کې د هغه ډېر افراد دي نو د څه کسانو یو چاله سرسایه ورکړي د څه کسانو بل چاله ورکړي مجموعي مثال په طور باندې 1000 روپۍ جوړېږي 200 یو له ورکړي 200 بل له ورکړي 300 بل له ورکړي 250 یو له ورکړي داسې مطلب مې دا دی چې یعنې که ته تقسیمې نو تقسیمولی هم شي یله ستا په خوا و شا کې 2-3 غریبانان دي هغه 2-3 غریبانانو د خپلې پیسې تقسیم که څونه در باندې کېږي هغه ورکړه 3 ځایه تقسیم که 4 ځایه تقسیم که 5 ځایه تقسیم که د دې خبرې به ډېر خیال ساتل پکاري چې بر وخت دا صدقه فطر ورکړی شي او د دې نه غاړه هم د سړي خلاصه شي ورسره چې کوم دی اجر او ثواب ډېر زیات دی دا څه خبرې بعضې داسې دي چې دا د رمضان سره متعلق دي او د اختر د ورځې سره متعلق دي یو خو روجې دي روجې خو فرض دي او یو چې کومه دی تراوی دي نو دا تراوی موږ بار وایو چې بای دا د رمضان نه مخکې هم دی او د رمضان نه وروسته هم دی دا د رمضان سره متعلق دي پخوا به د مشرانو وي چې څوک تراوی نه کوي او څوک صدقه فطر نه ورکوي دا روجې ځوړند دي روجې ځوړند دي مطلب دا چې دا د قبلېدو قابلې نه وي نو دا د روجې سره تعلق د رمضان سره لري لہذا په کار دا ده چې سړی تراوی هم پابندۍ سره کوي صدقه فطر هم ورکړي چې دا روجې چې کوم دی ځوړندې پاتې نه شي دا روجې چې کوم دی لاړې شي
د الله دربار کې چې کوم دیانو حاضري وکړي. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. او بیا ان شاء الله آینده وخت کې که زندگی وای او جمعه بل هم پکې راتلون کې دا هغې کې به د اختر سره چې کوم نور مسائل او فضایل دي د هغې بیان به په هغې کې ان شاء الله سره کوو. بله خبره دا ده چې جمعه خو بل هم راتلون کې ده، خو د اوس نه خبره په ذهن کې اچول پکار وي. زمونږ دا ډېر چاپېره خلک د پښتانه وروڼو کې زمونږ یو کمزوري موجوده ده چې دوی ډزې کوي. نو د دې ډزو دوه نقصانونه دي، هم دینی نقصان دی هم دنیوي نقصان دی. دینی نقصان خو دا دی چې دا اسراف دی، بے فیدی کار دی او په اسراف باندې الله پاک سزا ورکوي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا فضل خرچی ده او فضل خرچی څوک کوي نو قرآن فرمایي چې دا د شیطان رونه، د شیطان سره ورورولي کول دي. نو د یو خو د اسراف نه ځان ساتل پکار دي چې دا ډزې د اختر په شپه باندې دا څوک ونکي. او دنیاوي نقصان یې دا دی چې یو ظاهر یو تاوان وکړو چې څو کال توستې والوځول نو دغه تاوان دی. او ممکن د خدای دې نه کي چې دغه ډزو باندې چېرته څوک ولګي. او ډېر زیات داسې شوي دي، یو واقعه نه ده دوه نه دي، ډېر زیات واقعات داسې راغلي دي چې په هغې باندې دا ګولۍ لاړه شي دا چې سړم واپس را روانوي د چا په سر ولګېده نو سړی په هغه ټکي مړ کوي. دا کم دنیا ته رسېدلي او د هغه طرف نه واپس په تاو او په زور باندې را روانوي. د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې د دې ډزو نه پرهیز وکړی شي. بلکل ډز یې ونه کوي. نن سبا پته لګېدل ډېر زیات اسان دي د اختر یا د روژې. تاسو خیال د روژې مونږ انتظار کمیټیانو ته کوو، ګواهان د یو ځای بل ځای نه راشي، بس چې فیصله وشوه نو بس مخې سره چې کوم دی نو مونږ اعلان هم وکړو، نیټ ته مو ورکړه، میسیجونه مو خواره کړه، په لږ ساعت کې چې کوم دی ټوله دنیا خبر شو. لکه دا خو مونږ وایو چې مونږ د څوک یوازې مونږ نه دي کړي، خو مونږ ته خو خپل ځان معلوم دی، د خپل ځان خبره کوو. نو چې مونږ په دې بانډه کې د دې خبرې اهتمام کوو چې د دې روژې نه ټول خلک خبر شي، نو لوی لوی ځایونو کې لوی لوی علما محدثین شیوخ هغې به نه کوي، خامخا به کوي. دا ذمواري ده د عالم. نو د اختر په شپه هم دقسې وي. علما مشران سپینګیري په کمیټۍ کې ناست وي سوونه کسان او هغې ګواهي اخلي. نو چې ګواهي واخلي نو هغې مخې سره لایو وکړي، نیټ ته لاړه شي، بس خلک په لږ ساعت کې وګوري. نن سبا خو په دې موبایل کې چې کومه دی خرابې خبرې هم ډېرې دي خو ښې پکې هم ډېرې دي. دغه خرابو نه ځان ساتل پکار دي او ښه کول پکار دي. نو په دغې باندې خلکو ته په لږ ساعت کې پته ولګي. نو د ډزو ضرورت پکې څه پېښ شي، بې ډزه ته خبرېږي، په اسانه باندې خبرېږي. او بعضې خلک داسې وي چې یاره نیټ نه کوي، هغې ټلیفون یې کوي یا مونږ ته میسیج ولیږو، هغه میسیج ولیږو. د دې وجې نه د ډزو نه مکمل ځان ساتل پکار دي چې د ګناه کې هم را نشو. ګوره دغه مبارکه شپه دغه مبارکه شپه په عبادت کې رون کول پکاري. انشاءالله آینده بیا بیان کوو که زندگی وه هغه مونږ په ډزو باندې په فضولیاتو کې تېره کړو. نه، ځان ساتل پکار. او د دنیوي نقصان نه هم چې کوم دی نو بچ شو، هم به د تاوان نه بچ شو، او که بل مسلمان ته پې نقصان رسي نو ستا د لاسه خو به ونه رسي که نه.
ته به ډزې نه کوې به ستا د لاسه خو به ونه رسي د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي انشاءالله څه متعلق خبرې پاتې هغه به انشاءالله آینده جمعه کې کوو خو د صدقه فطر زیات خیال وساتئ او دا ورکئ په وخت باندې الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك